او سنت سده د دې خلاصه سده الدین النصیحه دین ټول خیر خواهی دا خیر لټه نو صحابه کرام وي مونږ وې د چا د پاره خیر خواهی دا نو ګور پنځه سيزونه ذکر کړ شمیرې لله د الله د پاره ولی کتابه د الله د کتاب د پاره ولی رسوله د الله د رسول د پاره سلورم ولی ائمه المسلمین د مسلمانانو د دې ائمه او مشرانو د پاره او پنځم وعامتهم د ټول مسلمانانو خیر خواهی دې ته وی قران او سنت او دې ته دین وی نصیحت ستوي د نصیحت سمانا ده نو نصیحت زما عزتمند یو جامع لفظ ده دا نصیحت علماء لیکلي یو لفظ جامع ده علماء لیکلي ليس في كلام العرب كلمه اجمع لخير الدنيا والاخره منه په کلام د عربو کې یو داسې کلمه نشته چې د دنیا او د آخرت ټول خیرونه دی راجمع کړي د نصیحت د دې ټکی نه او د دې نصیحت اصل کې لغوي معنی څه ده عرب وای نصحت العسل غبین می صفا کو کله غبین رو شو کې پای کې مچای وی پاغه کې د غبین غنوري سیم وی نو تا ویلی کو هغه د نچوړ کو د غبین صفا کول ته وی نصحت العسل غبین می صفا کو اکل علماء لیکلی وی دا ماخوذ د من صحنا من صح وی د غندل استنتا ور جامې ټوکړي ټوکړي اټولې پستنې وګندل راجا مې کې بیا د دې یوي خبره ځان له تفصیل له چې دلته وی دین نصیحت د الله د پاره دین نصیحت د چا د پاره نو ای کی فرمایي د الله د پاره نو ای د الله د پاره د نصیحت څه مقصد ده نو علماء لیکلي والنصيحه لله عز وجل تكون بالاخلاص لله تعالی الله تبا هر عبادت خالص کے الله تبا هر عبادت خالص کے او د الله بندگی بکې د الله د محبت او د تعظیم د وجنا د الله په اوامر او په پابند چې کوم حکمونه در لکړي او چې د سنه منکړې نو دا غینه بمنه د الله په ذات عالیه به ایمان راړي دا د الله لپاره نصیحت ده سوک باور سره نه شریکه د الله په نومونو کې الہاد بنکه کوګوګ من چلےږي کم صفات باندې چې ځان ته کم صفات بیان کړي هغه صفات به منه او د الله د لپاره خیر خوایدا د هر عیب او نقصاناتو نه بے پاک غني د الله خیر خوایدا د الله په تابعداري به ولاړي د نافرمانو نه بیزان ساتي د الله د لپاره به مینا ساتي د الله د لپاره به بغض ساتي څوک چې د الله تابعدار د سره بدی مینه ویدا د چا د وجه نه را څوک چې د الله نافرمان دی ناغه سره بستا پزړه کې ناراضگی غونتی وی دارنګ د الله د لپاره خیر خوای دام دا چې څوک د الله د ذاتی عالیه او د وحدانیت نه انکار کوي او اسلام ته رکاوټ جوړیږي نو جهاد بکې د اسرا د الله خیر خوای دام د الله د نعمتونو اقرار وکړي چې دا دینی او دنیوي بشمار نعمتونه الله ز اقرار کوم چې دا ستاسو طرف نه دي
پدې به شکر ادا کې. نو دا د الله رب العزت د پاره خیر خوای د الله خیر خوای دام دا همیشه به ذکر کې پزړه او پجبا او ذکر ګره پجبم وی پزړم وی پاندامونم وی. تاسو ګورئ د اندامونو ذکر کوي دا چې الله له داسې لاس دی اوچت کړي دا چاله اوچت دي دا چې په نامه دی مسکی تړلی دا چاله ذکر کوي دا رکوع کې چې دی په زنګونونو یخي او سجده کې دی په ځمکه یخي نو دا الله به همیشه ذکر کې پزړه پجبا او پاندامونو باندې اے دا الله وحدانیت او عظمت به زړه کې دا الله په قدرتونو کې به سوچ کې چې څومره د لوی شان خاوند دی بیستونو اسمان دی ټینګ کړي تمام اختیارات الله ستا پلاس کی دی پدې شپې او ورځې کې به سوچ کې چې ګور ورځې را وسته د قدرت خاوند دی شپې را وسته نوره روخي جوړو سپګمې روخي جوړا د ستورو لا غرونو ته ونو ته د نور حیواناتو ته دې کې سوچ فکر کول چې د دې خالق څوک دی د دې مربي او ساتون کې څوک دی دام د ذکر یو حصہ دا دارنګ د الله د پاره نصیحت دام دے د الله د پاره بغیرت کې استازره کې بد الله د دین او غیرت لکه نبی رسول الله بد ځان بدله ناغستا خو کده الله د دین نافرمانی بو شو نو دای غضب او قهر ته سوک ټینګې دې نشو د الله د دین د پاره غیرت کول او د الله خیر خوای دام دا د الله د دین نه بچاو کې څوک دی دین ته نقصان رسي نو تب مال او جان او هر څه سراغې د پاره ډال جوړيږي داغې د پاره به ډال جوړيږي نو دا د الله رب العزت د پاره غ خیر خواهی و چې الدین النصیحه قلنا لمن قال لله د پاره د الله. دویم نمبر دی ولی کتابه دین خیر خواهی د الله د کتاب پدی بمونگ ایمان ساتو چې دا کتاب د بره طرف نه راغلی دا د الله کلام دی او دا مخلوق نه دی او دا د مخلوق د خبرو سره مشابه نه دي هیڅ کوم مخلوقاتو کې پدی قادر نه دي چې د قران په مثل د راتللو کې او د قران هغه نصیحت دام دی چې د دې با تلاوت کو خو حق تلاوته حق تلاوت ادا ده د حروف د ادا کوشش وکې د دې په معنا کې به سوچ کې دا به چې دی آیات کې معنا مالک د سم مطالبه کوي ا دې آیات کې ما د سنم منې کوي اسوک چې پدې کې تحریف کوي لفظي یا مانوي د دغه خلقو د پاره به مونږ ډال ولاړیو د دې خلقو د پاره بسیو ډال بو ولاړیو که څوک پدې کې تحریف مانوي کوي دارنګ ګوره دا ټول آسماني کتابونه چې دي پاغي هم زموږ ایمان وي چې دا کتابونه په کم وخت کې راغلي او هغه وخت حق دي او سم حق دي خو پدې کې قومونو تحریف کړي سي پکې کړي نو پاغي باندې به موږ عمل نکو خو زمون پاغي دا ایمان دې چې دا د الله د طرف نو د قران دراتلو سره دا منسوخ شوی دی د قران دراتلو سره دا منسوخ شوی دی ور قران کې بن تحریف کڅوک تحریف لفظي کوي به موږ دفاع کو اک تحریف معنوي کوي به موږ دفاع کو بعض خلق قران کې زیادت او کمی راولي د دې شیعاګانو روافض دا عقیده ده دی وی دی قران کې نقصان ده او هغه قران چې په محمد رسول الله عليه السلام نازل شوی
ناغه دا موجوده قران نه د کم چې د مسلمانانو په لاسو کې دی دته نیمګړی وای دته سوای دته د قران تحریف لفظي وای نیمګړی ورته وای سوک پکې تحریف معنوي کوي او د قران خیر خوای دام دا چې د دې علوم په خلقو کې پیلاوي معنا صحیح چې کوم د الله د حبیب او سلفونه دا بخلقو لکه د ځان څخه خبرې مبري د ځان څخه شی په دې کې نه راتل نکې نه به تحریف وی نه به پاغي کې تغییر وی خاص کرو یا آیاتونه چې د مسلمانانو بار بار لولي دلوي کې نه تاسو روزانه سوره فاتحه وایي د دې معنا خوځده کوي کنه داغه د قران حکیم د پاره نصیحت او خیر خواهی ده چرا شهرونو د دې خپل مسترجمه خوځده کوي اګوره د سوره فاتحه تاسو ور وخوایي د دې دا ترجمه خوځده کوي بل دې تب کلام الله وي چې دا د الله کلام دې حرفن او معنن ځکه قران تش حروف ته نه وي بلکې قران عبارت دې د معنا او الفاظ دواړو نه او د کتاب الله نصیحت دام دې چې د دې احترام او تعظیم بکې دې تبغوت نه وړلې چې ته په دوو بیاو د سو باندې مبتلا ک جنوب هم بغوت نه وړلې اک بیاو د سه هم بغوت نه وړلې ځکه الله وایي چې لا یمسه الا المطهرون قران تبغوت نه وړلې مگر پاکان او نبی رحم السلام فرمایلی حدیث د موطا پغنو طرق راغله ویلا یمس القرآن الا طاهر قران دې نمسکای مگر پاک سړی نو دام د قران تعظیم دې چې بیا د سه ګوتی بنوړې ها که ضرورت شو نو بیا بس پرده لګا دا صادر دې دی باندې و قران حکیم راخله دی باندې وسکه قران حکیم براخله لکه دې بناتو په مدرسو کې دا سی وی چې زنانه بیماری وي اوس کاغه تر دې چټي کوي نو پاتر دې کې به څومره سبق تیر شوی نو دا به غلاب باندې قران راوالي دل اوریدلم ناروا نه دي ادل قران کې قتلم ناروا نه دي خو صرف دا به وینا نو کومه زنانه چې بناتي اپ کورونو کې مدارس دي او زموږ دا بنات اخوات او میندې خويندې قران زده کوي عددی بیماری نو بیا به په غلاف راخلي اغه له بغوګم نسی اغه له بغوري ځکه زنانه ک بیماری کې د نو دی له قران لکتل ناروا نه دي دی له اوریدل ناروا نه دي دا ک بلا غلاف راخلي نو دا ناروا دي ادا ک لستل کوي نو دا لستل دی د پارسري دې د پاره نارو بار بار دې دا اوري چې دا سبق دې ته یاد شي د قران هغه نصیحت دام دې چې دې بدا سي کې نه کی دي چې مناسب دي دې بدا سي کې څه نه کی دي چې مناسب دي دیو جن تاسو ګورئ مسلمانان قران شریف د پاره رحیل جوړي خولي انداز سره قران نشي نو دا د قران حکیم هغه خیر خواهی دا الله دې موږ او تاسو له دې ټولو توفیق راکړي دا د کول د دې معناز د کول د خپل وس مطابق د دې علوم نشر کول بل دا د قران په امثال او آیاتونو کې به سوچ کې ځان به پوهه دې کې به ناسخ او منسوخ پیژنې د دې علوم به خورې دې ته برابرل کې انن دی په لور د قران دا خیر خوایي زموږ د ټولو موږ خپل نه وایو نو بل چاله وسوي چې کینه ولا ابا ایس پوښوي مخبل قران نه وایو نو بل وسوي چې تکینه نو الدين والنصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه
دین ټول خیر خواهی ده د الله د پاره د الله د کتاب د پاره چې د دې عجایباتو کې سوچ کو دې ته خلق رو بلو دې ته وخت ورکو دا که چاله زده د شنورو ته وخی اچ چاله نه د زده چې د دې د زده کړې سو کی کوشش وکي نو دا د الله د کتاب غ خیر خواهی ده الله دې موږ او تاسو ټول ته د دې د ویلو توفیق راکړي دا سیدا قران لګ لګ یادول یو یاد دنن یاد کو بل بل رز یاد کو بیا غ په مسکی ویل چې کومه یې صدر لا یاد ده دا په مسکی وایا درېم مرتبه کې خیر خواهی دا ولرسوله د پاره د رسول د الله د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خیر خواهی سره نو دې کې ګڼ سيزونه دي ادا ایمان بساتو چې هغه الله مونږ ته اخیرنه پیغمبر را لېګلې خاتم النبیین دې اين پس بل پیغمبر دنیا ته ناراضي څوک داوا کوي دروغجن وي اګه څوک دا خبره باندې دا ټول به کافر حسابيږي بل زم هر پیغمبر بد یو وخت د پاره خاص طور سره راتلو چې به وفات شول بیا الله بل رولې غلو زمون پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر قیامت د تمام انسانیت او جن د پاره ده وګوره یواز دا نه منل چې الله پیغمبر او رسول له بلکې تر قیامت ده که سو کوئی نبی او رسول منم خو بس د وفات نه پس تر قیامت نور خلق لنیشته بیا د کفر خبره ده ځکه د قران څومره آیاتونه الله وی وارسلناک للناس رسولا د سوره نساء آیات ده اور علی گلی میتا سو حبیب ټول خلق تر قیامت پورې پیغمبر او د الله حبیب وی یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا اے خلقو زتا سټول خلق تر قیامت الله پیغمبر را لګلم الله وی تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا برکت والا غزاد دے چرالے گلے دے فرق کون کے کتاب چې د حق او د باطل پمنس کی تمیز خلق الاخکار کئی پخپل عاجز بندوانی چې شیدا بند د الله للعالمین نذیرا د تمام مخلوقات د پاره ير ور کون کې نو پیغمبر به منو رسول به منو او تر قیامت پورې ټول خلق له به منو خاتم النبیین به منو یو د الله د حبیب خیر خواهی دادا دویم علماء لیکلی دای د خبرو تصدیق وکاو دا الله حبیب چې سویلی زموږ ایمان دې چې دا ټولې خبرې سدي حق دي او درست دي ایتا صادق وای مصدوق ورته وای رښتینی دي او رښتینی ګڼل شوی دي دارنګ د الله د حبیب خیر خوای دا پرشتینی بدای تابعداری کو نه بدای د شریعت نه تجاوز کو نه پکې کمه کو ځکه دین مکمل شوه نه پکې کمه زایږي نه پکې د چا زیاته زایږي په تمام عبادتو کې به مد الله پیغمبر او دای سنت ځان لمخ کی کړي ځکه د الله حبیب د دې تمام امت امام دی لکه څنګه زموږ استاد د موز امام وي اوس داسې تبسوک مقتدی وای چې امام ولاړ دې رکوع لاړ او چا رکوع لږی دې سجدي لاړ
اکلت مخ کې ده کلت رستو ده خلق ایک تاسو کې اوکس امام پسو درې دو چارو کول دي د سجدي لذي چا سجده کوي دی بیا دویم رکعت کې ولاړ دی تاسو به دې سړي ته لیونه وایي اسره خو یا لیونه شوی دا چې زموږ د تمام ژوند امام څوک دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ګور کو واده کو نو مونږ یې پس نیت تړلې اخلاقو کې مې پس نیت تړلې د تمام زندګۍ امام زموږ څوک دی جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دارنګ زما عزت مندو دا غي خیر خواهی دادا دا غي مدد او نصرت او د دین مدد او نصرت کاغی دی دنیا کې موجود او د دنیا نه لاړ دي دا په موږ فرض ده او چې چا سره دشمنی کړي موږ به دشمنی کو چې چا سره دوستی کړي سره به دوستی کو او دای دعوت دا غي دا شریعت دا په دنیا کې پھیلاو دای د سنت تعظیم بکاو دای د سنت د ژوند کولو کوشش وکاو دای د سنت د ژوند کولو کوشش وکاو دا د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خیر خواهی دا او دای د مرګورو سره بمینا ساتو تعظیم وکاو اې دا الله د حبیب مرګریو ایت وی اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم رضی الله عنهم ادي صحابه ته خیر القرون وای درې پیړۍ وی هغه ټولو کې غوړه پیړۍ سو کو د صحابه کرام پیړۍ وا د صحابه مبارک په پزړه کې اس قسمه بغض نه ساتو ځکه دا الله د پیغمبر خاص مرګري دای ور سره لوګي تیری کړي دای تکلیفونه تیر کړي دای پخپل وینو تو یولو دا دین مونږ او تاسو تر رسوله دا الله د حبیب یو خبره سکړي هغه محفوظ کړي ا خبره پټ کړي معاذ رضی الله عنه ته نبی رسول الله یو خبره کړي وی خلق لو وینا صورت مو آیا نا چې وفات کې دو خلق لوي دا الله د حبیب یو امانت تر سره راشه ایسه نه خار له یو نسب فاخبر به معاذ عند موته ځن کدن مخ کیو شراشه دا یو امانت ته چې امت ته ورکم څه خبرې چې د الله حبیب ای تکړی اغه زما عزت مندو امت مسلمه تر رسول دی د صحابه بی عزتی د الله د رسول بی عزتی دا او د رسول الله بی عزتی د الله رب العزت بی عزتی دا دا خلق دے چې قران حکیم کې پسونو آیاتونو کې د صحابه کرامو الله ستاینه کړي کله وی اولئک هم المؤمنون حقا اکل وی اولئک هم الصدیقون نو د صحابه کرام سره مين دام د الله د رسول خیر خواهی دا ولائمه المسلمین اب ایسو خبرې وی حدیث کې ها پنځه خبرې وی الدین النصیحه قلنا لمن یا رسول الله قال لله ولرسوله ولکتابه ولرسوله ولائمه المسلمین وعامتهم ائمه المسلمین کې دو قسم خلق دي یو امامت د دین دی یو امامت د دنیا دی دا علماء حقا دا ائمه المسلمین دي چې تا د پیغمبر په مصلا ولاړ دي او د الله د حبیب په منبر دي کې نولې دي ائمه المسلمین سو کسان شول یو پکې دا علماء کرام دي او دا غ امامتی دي چې مسلمانان غواړي الله سوره فرقان کې وای مومنان وای ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين
وجعلنا للمتقین اماما. اے رب او بخی مونږ ته زمونږ د بیبیانو زمونږ د اولادنا داسی بیبیان اولاد را کی چسترګې مو پیخشي او ګرځې مونږ د پرزګارو د فار اماما مشران د دین. ندی دے کہ امامت یاد دین مراد دے وګور په بیبی او اولاد باندې سترګې کله یخیږي. نو مسله دا سده اے بچے دې په موز ولاړ دے بچے دې تلاوت کوي د خولي اخلاق او عادات او خاوند او د قبر خیرت فکر مند دې ته وې دستور وې اخواله. نو دیتا امامت د دین وئی لکه الہ العالمین د مخکن امت مبارک فرمائی وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وی گرزولی مونږ داینا ائمه او مشران د دین لار به سمول خلق تزمم په حکم خو کله چې کې دو صفاتونه او صبر او پکې او یقینو دیو جن علماء وی بالصبر والیقین تنال الامامه فی الدین. پس صبر او یقین د دین مشری ملاویږي. اے صبر دې د الله پتواتو لکه تاسو نن راغلي کارونه مپریخي دې ته وایي صبر الطاعات. دویمه مرتبه د صبر عن المعاصی د الله د نافرمانو نه ځان بچ ساتل. او دریم د صبر مرتبه د دنیا د غمونو جاله د پریشانو جاله په هر قسم تکلیف صبر کول. ادا سے خبر د خلین نه رسل چې مصیبت هم راغله او الله امران ناراض شي. وګوره دا د ائمه المسلمین د پارا نصیحت ده. اې د خپل عالمانو خبره منل د خپل عالمانو سره خبره منل دا د دین کار چې د علما کوي دا یوازې ردی دی که زموږ د ټولو د تاسو لوا د دین کار زموږ د ټولو شریک دی بلکې د علما او را سره دا یو خېګړه احسان دی چې کار شریک دی خو ټولو لوګد ور کړي موږ ور سره مدد کوو. دغه کې جمعه ته که مدرسه ده نو د عالم خود ودري بچی دي دا پسونو خود نور خلکو بچی دي اوس کده نه خوله نو دا ټول با الله په خپل بچو رانی ول کنه به رانی ول نو دی علماء سره تعاون کول دای سره مدد کول او خپل کار تخپل کار ویل. تاسو ګورئ چې څو کار ته کار نه وای نو مور خپلار ته ګیله بندي کنا دا سه الله ناراضه کیږي چې کلمه دی ویلی مسلمان او د دین کار ته د دین کار نه وي. هغه خبر دادا وای د علماء او د عورتونو د ذلات پسې بن کی گئی ځکه دا عالم بشر دی او د الله حبیب فرمای دا حدیث دی د ترمذی شریف وای کل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هر یو د آدم علیہ السلام بچے خطاکار دے گناہگار دے غورا په خطاکارو کی توبگار دی چې توبه وباسي. نو د علماء د عیبونو پسې باندې کی ګدام دا ځنه وخوامي اوس فتنه د علماء دی او بل پسې شوي دی یو بل عیبونو پسې باندې کیږي. دا غټه اهم خبره ده بلکې وې دی په لور کې یو عالم دې د کیس غلطی ده نو تی په طریقه پوي کا وې سمرا استادانو د شاګردانو نه سمرا خبري او فائدې حاصل کړي.
امام بخاری رحمت الله علیه د امام ترمذی رحم الله استاد نو امام بخاری رحم الله ورته کله وی ما ته نه دومره فائدہ حاصله کړه چې تا را نه حاصله کړې. نو ګور د هر مسلمان د عورت او د عیب دفاع وکاو. دا څنګه چې عیب دی او به نشر کو اوس یو مصیبت جوړ دی په خوا به مونږ په خله عیبونه وي نو چې عالم پسې عیبی نو موبایل کې نو د نشر کې بل پلې نشر کې نو په یو ورځ ځان د الله د ناراضګۍ مرتبه ته ورسوي. اسلام خدا دې چې په هر چا په پردا چي اسلام سره په هر چا په پردا چي که عیب دې هغه نه بچي شمپوشي کې نو غټه خبره زما عزت مندو پای کې دادا بلکې وای کدا سي سوشي عذر لټاو د شریعت حکم سره یک چانه سوشل عذر ولا لټاو اکني نو یو سړی دی لیدلې نه دی کتلې نه دی تپوس کړي او بس بدنامه لاړ شاغ سره دی خبره کې داسې تنهایی کې خبره وکا. دا علماء لیکلي واجب دی په مونږ چې مونږ د یو بل او د علماء د عزتونو بچاو کو او د دین دفاع کو. اګه سخطا راغلی چې هغه له حضور لټاو سخطا راغلی هغه له سو حضور لټاو. دا ائمه کې ائمه العلماء دي دویم پکې ائمه دي مشران او توي خلیفہ دي مسلمان بادشاہ دي نیک